قرآن مجید کې، یعنی هغه څه کسان څه هغوی ته قرآن ویلی دي څه د هغه نقصان کې دي. دغه موضوع حوالې سره موضوع بحث و، د مودي موضوع حوالې سره مو تاسو په خدمت کې آرایش پیش کول. و دغه ډیره خوشایند خبره هم دی چې زموږ مجمع یعنی 95% تقریبا جوانان تشکیل گئی. بل طرف ته لږه د افسوس خبره دی چې موږ سپین ږیري مو مشران مجمع کې ډیر کم دي. لکه څنګه بیګا ما عرض وکړلو د خسران و د نقصان یوه عامل و واجه و فلسفه دغه دی چې کله انسان خپلې خونې کې خپلې خلخانې کې خپل هم ځان نقصان ته واچي، ځان سره خلخانه نقصان ته واچي. نه څه دی که نه بیګا ما عرض وکړلو مو دا عرض وکړلو چې دغه ډېره د افسوس کیسه دی. واقعا ډېر افسوس دی. اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام دی باندې ډېر تاکید ورکولو چې پلار خپلې خلخانې کې داسې دی لکه پیغمبر کسي. خپل پلار خپلې خلخانې کې د پیغمبرۍ حق لري. ځکه پروردگار والد بزرگوار ته ځنه ډېر خصوصي خبرو خصوصي احکاماتو قایل شوی دی. د والد اطاعت واجب دی لکه څنګه د خدای اطاعت واجب دی. نو پلار بیګا مو ذمهدارۍ عرض کړلې. د پلار ذمهداري دا دی چې قو انفسکم و اهلیکم نارا، چې خپل ځوانان جهنم نه وساتي، خپله خلخانه یې وساتي. خو دا بیا افسوس دی. مو دا عرض وکړلو بیګا څه د خپلو بچیو ته ښیلې یوه طریقه د هغه یاد دی چې رفتار و کردار سره یې ورته وښیي. کردار که په خپله مثلا ته سید الشهدا مجلس ته اهمیت نه ورکوي نو ته نو بچی څه زده کړي. برحال مو ډېر قدرمند دي، ډېر عزتمند دي. پروردګار د مو مشرانو سیره نثار باندې قایمه دایمه وساتلې که. عزیزان کرام بیګا ما عرض وکړلو چې قرآن دی چې ځینو کسانو خسارات نقصان ډېر واضح دی. خسرانا مبینا بیګا ما عرض وکړو چې واضح خسران واضح نقصان کې دي ځینه کسان. نن درته عرض کوم چې هغه واضح نقصان چا ته میلویږي. خو لږ ښه سوچ ورته وکړئ. ما قدردان عظیم جانان عزیز ته خاص دی چې ښه توجه سره دې خبرې ته غور وکړي، فکر وکړي چې ډېره مهمه مرحله ده. پروردګار داسې فرمایش کوي چې ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. که چیرې چا خو خدای داسې چې که چیرې چا خو شیطان خپل ځان دپاره سرپرست وګرځولو، توجه مې دی وړونو، که چیرې چا خو خپل ځان باندې شیطان باندې کړلو، شیطان سرپرست وګرځولو، شیطان ولی وګرځولو خپل ځان دپاره، فقد خسر خسرانا مبینا. نو دا ډېر واضح نقصان کې پرېوتلو، ډېر واضح نقصان یې وکړو، ډېر غټ نقصان یې وکړو. صدی خدای په ځای شیطان ځان باندې سرپرست کړو، صدی خدای په ځای شیطان ځان باندې ولی وګرځولو. دا ډېر غټ واضح ګمراهۍ کې، واضح نقصان کې، واضح خسران کې پروت دی. توجه مې دی. موضوع خو سره تسلسل خو مې انشاءالله یاد وي که نه د موضوع والا. زموږ د خاسران ښایي قرآن کې کوم کوم کسان دي چې هغه نقصان خدای ویلي دا به نقصان موندلی دی دغو کسانو. سو چا هم شیطان ځان باندې سرپرست کو، دا ډېر غټ نقصان دی، واقعا ډېر غټ نقصان دی. ویلي چې خدای دی چې ان شیطان لکم عدو مبین، شیطان تاسو دپاره واضح دښمن دی. ځکه کله دښمن د سرپرست شي نو دې نه پورته نقصان بل شی وي. همداسې دی که نه؟ ځکه کله دښمن د سرپرستي شروع کړي نو دا ډېر غټ نقصان دی، ډېر واضح نقصان دی. یعنې ځنه نقصان داسې وي عزیزان ګرامی، ځنه نقصان داسې وي چې کله انسان ته پته ونه لګېږي چې نقصان مو وکړو که نه. مثلا دکاندار دی، کیدای شي مثلا یوه ورځې باندې 10-15 روپۍ نقصان وکړي، ورته پته ونه لګېږي چې نقصان مو وکړو که نه. خو یوه نیمه ورځې داسې وي چې په لاکو روپیو نقصان وکړي، دا ډېر واضح نقصان وي. خدای چې چا خپل ځان باندې شیطان سرپرست وګرځولو، سرپرست یې جوړ کړلو، د ډېر واضح نقصان بیا موندلو.
شیطان حواله سره مولا امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام نهج البلاغه کې خطبه نمبر 7 جانان عزیز ته یم د یو جمله معترضه کې د یو عرض وکم تاسو ته وړونو مو د مولا علی مولا امیر المؤمنین منون کیو علی د مو امام دی د علی کلام نهج البلاغه دی هغه کس مسلمان نه دی هغه خونه مسلمانه کیدای نشي چې کومې خونې کې قرآن نه وي و هغه خونه شیعه کیدای نشي چې کومې خونې کې نهج البلاغه نه وي د سره شیعه نه د نهج البلاغه غوندې کې کتاب کومې خونې کې موجود نه وي نهج البلاغه کې مولای کائنات مولا امیر المؤمنین څو ځایو کې شیطان حواله سره ډېر مفصل ذکر کړی دی ډېر بهترین انداز سره مولای کائنات د مولا هر یو خبره حکمت و در و جواهر سره لیکلې قابله دی حکماتو نه ډاکه فلسفې نه ډاکه دی د مولا هر یو کلام خطبه نمبر 7 جانان عزیز تیم تاسو کچری دی حواله سره مفصل تفصیل غوښتو کنه مفصل وضاحت غوښتلو حتما دغه خطبو ته رجوع وکړئ خطبه نمبر 7 خطبه نمبر 71 و خطبه نمبر 192 مولای کائنات مولا امیر المؤمنین د غردرو خطبو کې شیطان حواله سره مفصل وضاحت سره چونکه هغه مفصل وضاحت زه نشم بیانوم انشاءالله عرض کوم دا ډیره ضروري او ډیره مهمه خبره ده چې انسان باندې شیطان څنګه مسلط کیږي انسان باندې شیطان څنګه سرپرست جوړیږي دا عرض کوم خو بیا مکمل تفصیل لپاره دغه خطبه ته ضرور رجوع وکړئ مولای کائنات مولا امیر المؤمنین د نهج البلاغه کې شیطان فرخ فی صدورهم نظر بعیونهم ونطق بالسنتهم اس کله کله وخت کې انسان دومره بدتار شي کله کله وخت کې انسان دومره پاست شي کله کله وخت کې انسان شیطان داسې گرفت تویر شي شیطان داسې پنجو کې روانی سي مولای کائنات مولا امیر المؤمنین وینا په مطابق فرخ فی صدورهم څه شیطان ایدی سینې کې لکه څرنګه یوه مرغۍ یوې ونې کې منځاله جوړه کړي که نه هغه ونه دغې مرغۍ مستقل جایګاه شو که نه اندی خونه شوه مولای کائنات انداسې تشبیح ور کړی دی مولا د هېڅ ځنو کسانو سینې د شیطان خونې جوړې شوي دي ځنو کسانو سینې ځنو کسانو زړونه شیطان مستقل ټکانای جوړه کړي دی شیطان هرمیشه ورکې ورسیږي کسا عزیزان گرامی قدر شیطان هر چا سره ورسره دی شیطان هر چا ته وسوسه ساور کی خود ځنه کسان د دومره شیطان گرفت کې راشي چې شیطان مکمل طور پر اندای ځای شوی دی اندا وجه د مولا بل مخکې خبره لګور مولای و نظر بعیونهم وشو شیطان بیا اندی سترګو سره نگاه کوي سوچ ما کوړو توجه مده کنه شیطان بیا نظر بعیونهم شیطان بیا دغه سترګو سره اندی سترګو سره نگاه کوي که شیطان کیسی اندی سترګو سره کوي و نطق بالسنتهم شیطان بیا اندی ژبې سره خبرې کوي یعنی زبردستی وایم بالفاظ دیگر یعنی شدا مکمل په خپل مکمل مجسم شیطان شولو دی خلین ټول شیطانی خبرې وزي دا نگاه سترګې غړوي شیطانی نگاه بوي کدا چې اوریا شیطانی نگاه اوریدل بوي کله کله وخت انسان دی هاته رسیږي مولا امیر المؤمنین قول په مطابق حضرت نوح علیه السلام څکله دغه طوفان راغله کنه ډیر کسان غرق شول طوفان ورسته د حضرت نوح علیه السلام کشتی څکله ودرېدله یوه ورځ شیطان ورته راغللو د روایت شپږم مولانا نقل دی چې نوح ته شیطان یوه ورځ راغللو شیطان ورته یې ای نوح تا ما گردن باندې یو حق دی هغه څه شي حق څه تا بدعا وکړله دومره مخلوقات غار شول تا بدعا وجې نه د لحاظه ما هغه کوم مشکل و یو کس مو ګمراه کوله په یوه ټایم ته ما مشکل حل کړو ټول جهنم ته لاړل یعنی شیطان اصل هدف و مقصد دغه دی چې انسان جهنم طرف ته بوزي وړو شیطان کار انده دی چې انسان جهنمی کی نه لحاظه تا ما گردن باندې دغه حق دی لحاظه زه تا ته یو نصیحت در کوم صدق ته غور وکړه هغه دغه دغه دوو شیو نه ځان وساته یوه شي وجې نه زه خدای درگاه نه رجیم شولم
یوه شي وجې نه آدم جنت نه راووتلو. توجه مو دی که نه وړونو؟ غافل اوس ستړي ښه نه وایي که نه؟ یوه شي وجې نه زه د خدای درګاه نه رجیم شولم، هغه چې و هغه تکبر و، غرور و، متکبر وکړلو. څه کله خدای راته ویله څه سجده د ویلې وکړه نه وکړه، ما ورته ویله زه د اور نه پیدا کړی یم، آدم د خاورو نه پیدا کړی دی، اور خاورو نه بهتر دي، لحاظه زه افضل یم. دغه تکبر وجې نه خو دومره غوټ مقام ورته میلاوه شیطان و ابلیس ته، ډېر اوچات مقام و، ملایکو استاد و، جبرائیل یا باندې و. دغه حدیث شاید تاسو نه وي اورېدلی، تاسو په خدمات کې عرض کوم چې کله پروردګار طرف نه فرشتو باندې وحی وشوله څه تاسو باندې یو امتحان راتلونی دی، یو افات یوه فتنې کې مبتلا کیدونی وي تاسې. یې دا ټوله فرشتې حضرت اسرائیل ته راغللې، لمنه یې ونیولله. زموږ ته دعا وکړه داسې خو نه وي چې هغې امتحان کې خدای مو واچوي. حضرت اسرائیل حضرت اسرافیل علیه السلام ته راغللو، حضرت اسرافیل حضرت میکائیل علیه السلام ته، حضرت میکائیل دا ټولو فرشتو سره جبرائیل لمنه ونیولله. ښه سوچ وکړئ وروڼو. جبرائیل ته ویله څه پروردګار درګاه کې لاسونه اوچات کړه، دعا وکړه داسې خو نه وي چې هغې امتحان کې مو فیل شو څوک. ایسه جبرائیل راغللو د ابلیس لمنې ونیولله. دومره غټ مقام ورته، 6,000 کاله عبادت یې کړی و. ابلیس ته ویله څه ته پروردګار درګاه کې دعا وکړه، هغې امتحان کې زه فیل نشم. جبرائیل هم شیطان نه دعا غوښتله، اما څه کله پروردګار طرف نه امتحان راغلو انده شیطانو کې فیل شولو. چې وجې نه تکبر یې وکړو، غرور یې وکړو، ځان یې غوټ وبللو. جوانان عزیز، د مو ځنو جوانانو یوه دغه شایع یوه بیماري دی، اکثر جوانانو کې چې ځان ډېر غوټ و، غرور ته مغرور، خپل ځان ډېر فخر مبخات ځان باندې کوي، دومره زیات غرور ورسره وي چې حتی مشر ته هم بیادبانه الفاظ استعمالوي، خونې کې هم غرور تکبر سره کینی. څومره بدخلقي دی که نه انسان کله بد اخلاقي شي، د بد اخلاقي اصل مین اساس و بنیاد دی، اصل ځای چې کوم دی تکبر دی. انسان اله بد خلقي کېږي، انسان اله بد اخلاقي کېږي چې کوم کس متکبر وي، که چا کې تواضع ورکوي هغه چا څه بد اخلاقي نه کوي. نو بس دا د شیطان خپله حضرت نوح ته ویله چې دغه تکبر نه ځان وساته. دویم چې هغه وجې نه آدم علیه السلام جنت نه دنیا ته راغللو، هغه نه ځان وساته. هغه چې و چې حضرت آدم علیه السلام څنګه یو خدای ورته ویله که نه لا تقربوا هذه الشجره، دغې ونې ته نږدې نه شي. شیطان ورته وویله چې دغه ونه شجره خلد دی، که چیرې دغه وخوري ته به ابدالآباد زنده وي. ایسه دغه لالچ وجې نه حضرت آدم ورنږدې شولو، چې کله هغې ونې ته ورنږدې شو دنیا ته خدای حبوط ویر کړلو، خدای ته دنیا ته خدای راوستولو. توجه مو وکړو. دویم شي نه ځان وساته، لالچ نه. دنیا کې زندګۍ کې لالچ مه کوه، څومره خدای درکړي دي همدې باندې قانع شه. عزیزان ګرامی، عرض مو وکړلو چې شیطان کله وخت کې انسان باندې مسلط کیږي، سرپرستی کیږي، مکمل ور باندې سرپرست شي. کوم کسان دي څنګه به انسان ته پته لګیږي چې شیطان اوس مسلط شوی دی ور باندې؟ لږ غور وکړو، دا ډېر مهمه دی. اصل من د مو ټول تقریر نن ورځې ټول زحمت نتیجه دا دی چې انسان ته کله پته لګیږي چې وشوه اوس زه شیطان سرپرستی کې لاړ یم. شیطان اوس ما باندې مکمل تسلط حاصل کړی دی. قرآن مجید یې ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. اول هغه کس دی چې چا زړه کې ایمان نه وي. خدای سمو شیطان اخ چا لپاره ولی و سرپرست وګرځولو چې څوک ایمان نه لري. بې ایمانه کس یعنی دا د شیطان سرپرستی کې داخل شوی دی، هغه تحت سلطې کې داخل شوی دی، یعنی شیطان دی باندې مکمل تسلط حاصل کړی دی بې ایمانه انسان باندې. نن سبا د شبهاتو زمانه دی که نه؟ هر طرف ته دین تشیع باندې مذهب حقه باندې حملې دي.
داسې ښه نه وي څه ځنه یوه شبهه انسان ایمان مکمل یوسي. دا ډیره مهمه ده. که چیرې ایمان مکمل وړلو، مکمل طور پر خدای نه انسان روګردني وکړله، دغه کاس یعنې شیطان تسلط کې راغلی دی. دویم هغسې کاس څه بیړي بیړي څه عرض کوم مطالب پاتې نه شي. دویم دغه شیطان کوم یو کاس دی، کوم یو علامتونه دي څه هغه وجې نه شیطان تا ته وشو اوس دعوت در کوي، تسلط کې درولي. هغه دغه څه کله انسان خدای ذکر نه وریا شي. قرآن مجید کې خدای یایي که نه څه شیطان یو کار دغه کوي څه تاسې خدای ذکر نه وریا کوي. ان شیطان نه تنسا ذکر الله، شیطان تاسې نه خدای ذکر په ویروي. شیطان کار اندا دی څه خدای ذکر نه په ویر کي، خدای ذکر نه د وریا کي، له لعاب کې د مبتلا کي. بل الشیطان یعدکم الفقر، څه کله انسان وغواړي خدای لارې کې چې خرج کي که نه انفاق وکړي، څه کله انسان وغواړي څه چا سره ښېګړه وکړي، بیا دې ټایم کې شیطان راځي. اندا د شیطان ځایونه دي، اندغه وخت دی څه شیطان اندغه ځای کې اندې ځای باندې ګوته کېږدوي څه نه. یعدکم الفقر، شیطان تاسو فقر نه ډروي. ما ویر کوئ خدای لارې کې فقیر به جوړ شي. څه دا چې خدای لارې کې ویر که نه تاسو به چی پاتې شي، فقیر به شي، غریب به شي. ما کوه عبدالله خلکو سره ښېګړې خپل ځان ته د چی پرېښلل. دا د شیطان وسوسې دي وړونو. څه کله کوم انسان ته دا وسوسې شروع شوي پوه شوه څه شیطان دا شدي باندې تسلط یعنی سرپرستی ور باندې راولي، یعنی شیطان ولایات کې د داخليږي. دریم شی څه قرآن مجید یایي فانه یامر بالفحشاء والمنکر، شیطان همیشه دپاره فحشا فحش بد کارونو دپاره و منکر و کارونو طرف ته انسان ته دعوت ورکوي، امر ورکوي. څه کله کوم انسان عزیزان گرامی اگرچه د ځنه خبرې سخت دي خو مافیا غواړم زه خپل ځان دپاره یایم، خو همدا د مو تاسو ضرورت دی د وخت. څه کله دغو نه خبر نه یو که نه دا د حسین دا د مولا علی مجلسونه تیر بشي ختم بشي، اما د مولای کائنات مولا امیر المؤمنین دی زندگی نه اصل دغه مقاصدو نه قرآن دغه مقاصدو نه خبر نه وي څه فایده نه کوي. بیا دغه ایس امام خمیني به دا ویله که نه څه که پته تا ته ولګېږي څه روژه د قبوله شي دی که نه، یعنې څه بیا وکسه روژې نه مخکې زندګي او روژې نه وروسته زندګۍ کې د فرق راغلی دی که نه. که زندګي د ایکې وه سره د قبوله یا نه دی شوي، که خوالیو کې راغلی شي نه بیا د تا روژه قبوله شوي دی. که دا تا مو غواړي چې دا متمونه د قبول شوي دي که نه نو وکسه دغه متمو تا کې تبدیلي راوستې دی که نه دی راوستي. عزیزان گرامی کله کله وخت کې انسان دې حد ته رسیږي، زه به خپل ځان وایم څه دې حد ته انسان رسیږي دومره بدبخت شي انسان څه شیطان والا کار انده انسان شروع کی. شیطان انما یامرکم بالفحشاء والمنکر کنه تاسو ته فحشا طرف ته دعوت در کوي، حکم در کوي، منکر طرف ته بعدو کارو حکم در کوي. کله کله ورکی دا کار انسان په خپل شروع کی د شیطان والا اندا انسان د سجدي باندې شیطان مکمل طور پر تسلط حاصل کړي دی، شیطان خپل گرفت کې هسته دی. ځکه قرآن من الجنة والناس، شیاطین صرف جینیان والا نه دی، انسانو کیا شیاطین شتا دی. درود وای محمد و آل محمد باندې. بس جوړونو نور منستړ او موس اصل هدف ته رسوم څه خو چې وکړو څه شیطان مو باندې تسلط نه کی حاصل. اصل من خبر انده دی، اساسی و بنیادی خبر انده دی. تاسو خدا وپیژندلو څه شیطان چا باندې تسلط حاصلوي، څنګه حاصلوي. اوس به شیطان مثلا خدا نخواسته ما باندې شیطان تسلط حاصل کړی دی، شیطان ولایت ته داخل شویم، شیطان سرپرست مو جوړ شوی دی. خدای دې ما وکړي اوس کوم یو کار وکړم څه شیطان تسلط نه وځو. مولا امام جعفر صادق علیه افضل الصلاة والسلام د فرمایش کوي مولای قال ابلیس
خمسة أشياء ليس لي فيهن حيلة وسائر الناس في قبضتي. ډېر عجیبه حدیث دی وروڼو، لږ غور سره یې واورئ. شپږم مولا یایي چې شیطان داسې یایي، شیطان داسې یایي چې د پنځو شیو کې پنځو خصوصیات څه چا کې ورکېږي که نه، دغو طرف ته زه نشم داخلېدی. توجه مو دی وروڼو، ستړي ښه نه وایي که نه. شیطان یې چې د پنځه شیونه یعنې پنځه صفات څه چا کې ورکېږي، دغو طرف ته زه نشم ورداخلېدی. خمسة اشیاء لیس لی فیهن حیله، دغو کې د ما حیله، د ما فریب، د ما دوکه، د ما وسوسه نه چلیږي، زه دوی ته قدم نشم ورمخکې کولی. وسایر الناس فی قبضتي، و دین علاوه نور څومره خلک دي ټول یې موموټي کې دي. ډېر عجیبه حدیث دی وروڼو. شپږم مولا چې شیطان داسې ایسه ټوله خلک یې ما ګرفت کې دي، یعنې یا ټولو خلکو نه ما تسلط دی، یعنی زه ورباندې سرپرست یم، زه ورباندې ولی یم، څه زه څه حکم یې کوم هغه به کوي. خو د پنځه کوم کسانو کې دا خصوصیات ورکېږي که نه، شو دی ما ګرفت نه وتی دي، دوی باندې ما تسلط نشته دی. هغوی نه اول څوک دی؟ من اعتصم بالله عن نیة صادقة واتکل علیه فی جمیع اموره. هغوی نه اول هغه کس دی چې هغه پروردګار مضبوطۍ سره صادق و، یعنی خلوصی نیت سره پروردگار رسی مضبوطۍ سره نیولی دی. اټول ناول نیت کې خالص سره خدای ایمانی خلوصی نیت سره صادق رښتونی نیت سره. کله کله ورکې خو مثلا ځنه خلک عبادت کوي که نه، خو لمونځ کوي چا دپاره یې کوي؟ نیت خو د داسې نسي چې لمونځ د کوم قربة لله، خدای سې نږدې کولو دپاره دی خولې نه وي، اما زړه کې ټوله دی چې پلانکه هم د کسي روژایه پلانکي دپاره پلانکي ولې د لمانځنو خلکو خو ځان ښایي، ځان نظرونه یا خلکو پاره کې خلکو به مو نه څه یایي. د شپږم مولا د عیسی ټولو کې بیا کله انسان چوک دی مجمع کې پوښتنه وکړله، چوک پاڅېدل چا یو چا نه ویله چا بل چا نه ویله. مشبګه مولا د دې نه ټولو کې بیا عقل انسان هغه دی چې هغه عبادتونه هغه عملونو کې ریا کوي. ویلی بیا عقل دی، بیا عقل ځکه دی چې دا د خپل عمل خپل عبادت چا پوره کوي چې هغه دې سره اجر ورکوی نشي. قیامت ورځ د چا چې کومه دی ریا وجې نه لمونځونه کړي دي که نه، خلکو پوره یې کړي دي، خلکو پوره یې ښېګړې کړي، خلکو پوره یې نظرونه کړي دي او وغیره وغیره ډېر شیونه رسي که نه. ایسه قیامت ورځ ایسه کله پروردګار نه دا کس اجر وغواړي چې خدای موخه لمنځونه منلمې کې نشته، خدای موخه حج کړی و، کربلا ته لاړ وم، نظر مې کړی و، خدای به ورته وایي چې چا پاره د کړی و چا ته د لیدل لپاره سپلنکی مو وکسي، چا پاره د کړی و راشه لاړ شه اوس اجر هم هغه نه وغواړه، ما سره د اجر نشته، ما پاره د انجام نه دی کړی. نو اول شی دی مهم هغه دغه دی چې نیت د خالص وي. نیت ډېر مهم دی. انما الاعمال بالنیات، ټول عمل نیچوړ نیت دی. که څه یوري انسان چې کومه دی همدغه لمونځ خدای ته ورسوي، یوري همدغه لمونځ انسان خدای نه وریا کوي، ویلي سر ریا شرک دی. ریا یعنی مطلب دا دی خدای په ځای د بل څوک بل انسان کینوي. دویم چې دی واتکل علیه فی جمیع اموره، خدای باندې هر ځای کې هر وخت کې هر امر کې هر حالات کې خدای باندې توکل وي، خدای باندې تکیه وي. که خلق بعد یې خو ودی که نه ما خدای باندې تکیه کړي. نو پس دا اول یو کار شو، اول یو شای شو چې د شیطانی چې دغه ما گرفت نه وتی دی، چې څوک هم نیت خالص وي خدای باندې توکل وي که نه دا ما گرفت نه وتی دی، دې طرف ته زه نشم نه کېدلی. دویم څوک دی؟ دویم دا دی چې ومن کثر تسبیحه فی لیله و نهاره، دویم هغه کس چې هغه ما گرفت کې نشي راتللی، هغه ما تسلط نه وتی دی، هغه کس دی هغه شپه او ورځ د خدای ذکر کوي. که سهار زما کله شیطان کار چې او خدای ذکر خلکو نه په ویر کې که نه، څه کله که چا شپه ورځ د خدای ذکر شروع کړل او شو شیطان دې طرف ته نشي ونږدې کېدلی. حضرت
عیسی علیه افضل الصلاة والسلام یوه ورځ څه شیطان ورته راغللو. دا روایت ډېر عجیبه دی، له هغه ورسره وړو. شیطان ورته راغللو، ورته یې د ای عیسی مړي ته زنده کوي، بیمارانو ته شفا ته ورکوي، پلار د یا نشته، بې پلاره پیدا شوی، وړوکوالي کې ګهوارۍ کې دی خبرې کولې باندې ته قادر یې، د دنیا هر یو مشکل ته څه نواشي خوانده، ته خدای یې که نه؟ څه دا ټوله خدایي کارونه کوي، خو خدای یې که نه؟ ځکه دا ټول کارونه کوي. حضرت عیسی علیه السلام یې څه کله شیطان ماته دا وویله، څنګه ته خدای؟ شیطان یعنی یوه ټایم کې یوې مرحلې کې هیڅ چا نه پرېږدي، هر چا پسې دنبال کې دی. حضرت عیسی علیه السلام فوراً دا ذکر شروع کړلو، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سدیتی تسبیحات اربعه، د څلور تسبیحات. کله حضرت عیسی دا ذکر شروع کړلو، شیطان پوریا کولی شولو، په تخالی شولو، شیطان ضعیف شولو، شیطان فرار شروع کړلو، تیښته یې شروع کړله. ایسه شیطان دا ویله زه دغه ذکر سره مقابله نشم کولی. سوچ مو وکړو، کله انسان دپاره که سهار چا باندې شیطان وسوسې راتلی شي، انسان کومه دی شیطان دښمن یې داسې داسې یوې مرحلې کې نه پرېږدي. ایسه کله هم شیطان وسوسې در باندې زیاتې شوي، بیا دا ذکر کوئ، د تسبیحات اربعه یو دا ذکر، یو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دا دوا ذکرونه ډېر مؤثر دي. یو روایت شپږم مولوي څه کله وغواړي څه شیطاني جیني جانوریا کې لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ذکر وکړه. کله وغواړي شیطاني انسي انسانو کې شیطان جانوریا کې نو بیا صلوات ستا محمد و آل محمد باندې. بس بیړي بیړي سره از کوم. دویم شاید هغه شولو څه څوک د خدای ذکر ډېر کوي، شیطان یې دی متسلط کې نشي راتللی. دریم شی ومن لم یجز علی المصیبة حین تصیبه، څه کله چا باندې مصیبت راشي، هغه مصیبت دا جزع و فزع کې نه راولي. داسې مصیبتونه هر چا باندې رسي، دا د زندګۍ حصه دی. داسې نشي کیدای چې ته زندگی همیشه دپاره نعماتو کې وي، کله کله وخت کې به نعمت درنه څیا، کله کله وخت کې به مصیبت راسي. پیغمبرانو نه مصیبتونه راغلي دي. حضرت ایوب علیه السلام ټوله مال و دولت خدای ته نه یو ورې واخیستلو. حضرت ایوب اولاد ډېر و، اولاد خدای ته نه واخیستلو. حضرت ایوب ښه صحتمند جسم و، جسم کې یا بیماري راغلله. حضرت ایوب ته دومره زیات مصیبتونه راغلل، خو چې کله دا مصیبتونه راشي، مصیبتونه وروسته بیا جزع او فزع نه کوي، څه بیا دا نه وي څه خدای اندازه ده لیدلی یم. څه کله کوم یو کس دا شی صفات لري که نه، څه جزع او فزع نه کوي، شیطان یې څه دښته زه نشم ورنږدې کېدی. حضرت ابوذر علیه السلام څه ډېر عظیم صحابي دی. واقعا د ځنه صحابه د ځنه د امام سره مولا امیر المؤمنین کوم یاران دي که نه، د همو دپاره مشعل راه دی. ټیک شو، موږ تاسې به دا وایي څه مولا علي په شانتې خو مو نه شو جوړېده، اما ابوذر غوندې کې ښه شو که نه، ابوذر نقش قدم نه ختلی شو که نه، ابوذر د مولا علي نقش قدم باندې و. حضرت ابوذر علیه السلام یې څه کله جیله وطن یې کړلو که نه، تاسو ته دا ټوله واقع پاته دی، زه هغه دوباره تکرار نه کوم. یې څه کله جیله وطن کولو، جیل وطن حالات کې سخت مصیبتونه حضرت ابوذر باندې راغلل. حضرت ابوذر سره یو ظلم دا وشولو، څه بېکجاوي اوښ باندې سپور کړلو. حضرت ابوذر د خپو غوښې تالې شولې سختې ګرمۍ نه. حضرت ابوذر ربزې هغه ربزه څه حضرت ابوذر باندې ډېره سخته وه، ډېرې نفرت ورباندې، چونکې اسلام نه مخکې مو دې ربزۍ کې زندگی کړې وه، دې وجې نه ربزۍ سره یې نه لګېده. ربزې سختې صحرا کې حضرت ابوذر یو ځوی و، ژڼې کړیل جوان، 18 کالو یا 20 کالو کړیل جوان، هغې سختې صحرا کې تندې نه ولوږې نه وفات شولو. سخت حالات ورباندې راغلل،
خو دغو سختو مصیبتونو په باوجود حضرت ابوذر به دا خبره کوله ما د علي لیاره نه دی پرېښلې دې وجې نه خدای نه ډېر راضي یم زه د علي لیارې باندې ولاړ یم زه د علي لیارې باندې مستقیم یم علي لیارې باندې مې استقامت د خدای لیارې باندې مې استقامت کړی دی دې وجې نه خدای نه ډېر راضي یم یو کاس ورته راغللو حضرت ابوذر ته یې پیغور وکړلو تانه یې ویر کړله ورته کو څنګه ته د علي منونکی څنګه ته شیعه یې څنګه ته خدای باندې ګران یې یو زوی دو یو زویه خدای در راواخیستلو یو زویه خدای درته نه پرېښللو که څه که داسې مرحله مو تاسې ته راشي خدا نخواسته که په زبان څه نه زړه زړه کې به اهل بیتو نه کېدای شي ځینې کسان کې لمن شي اما دا ابوذر دی ابوذر داسې الحمد لله الذي یاخذهم من دار الفنا ویدخرهم دار البقا یعنې څه نه خفه ویلي پریشان ویلي خو زوی خدای را کړی و دغې دنیا کې بېطور یو مسافر سفر دلته مسافر و لکه څرنګه یو انسان مثلا په کرایه خونه ونیسي کرایه خونې کې اوسېږي خدای واسویر کې خپله خونه ځان ته جوړه کړي مستقله خونه کرایه خونې نه څه بدل شي مستقلې خونې ته راشي نو خلکو ته مبارکي ورکړي څه مبارک ده شه حضرت ابوذر علیه السلام ډېر ښکلی مثال ورته ورکړی ورته یی داسې که هغه کرایه خونې نه دا ابدالآباد مستقلې خونې ته څوک ارڅي خلکو ته خوشحالیږي که دغه کرایې والا دنیا نه لاړلو مستقل ابدالآباد بقا والا دنیا ته بیا ولې خفه د سوچ د حضرت ابوذر دی څه مصیبت ټایم کې دا شی سوچ کوي نه څه جزا و فضا وکړي بس تاسو چهرې باندې د ستړوالي علامات راغلل بیډې سره یې ختموم اخري دوه شیونه څه شیطاني څه دغه دوی باندې متسلط نشته وضاحت یې نه عرض کوم سره بیانوم من رضا لاخیه المؤمن ما یرضاه لنفسه هغه کس چې هغه خپل مؤمن ورور دپاره هغه څه خوښ کړي چې کوم څه خپل ځان دپاره خوښوي داسې کس نیازه تسلط نشم حاصلوی بل څوک دی ومن رضا بما قسم الله له ولم يحتمل لرزق څه خدای څومره ویر کړي دی څومره خدای روزي ویر کړي دی څومره خدای مال و دولت ور کړی دی څومره خدای اولاد ور کړی دی څومره خدای دنیا نه نعمتونه ور کړي دي دغو نعمتونو باندې راضي دی هیڅ کله رزق دپاره خفه نه دی څه کله چوک رزق دپاره نه دی خفه وشه دا بیا حلال و حرام و پروا ساتي ځکه شیطان یی څه دې باندې زه تسلط نشم حاصلوی دایمه سرپرستی کې نشي راتللی دایمه قبضې نه بلند دي درود وایي محمد و آل محمد باندې بس دی وړونو تاسو روژې ساتلې دي ستړي ستمن یوئ معذرات هم درنه غواړم که مو څه لږ تولنې شوي وي عزیزان ګرامی عرض مه کوو کله وخت کې انسان باندې شیطان دومره مسلط شي څه لسم ورځې باندې حضرت زهیر بن قین علیه افضل الصلاة والسلام هغه پاک یار د حسین یې څه عمر سعد لښکر ته ودرېدلو غواړي څو عمر سعد لښکر ته لږ نصیحت وکړي څه کله نصیحت یې کولو شمر ملعون رامخکې شولو شمر ملعون ورته یې څه ته خو عثماني یې ته خو د حسین لیارې والا نه وي څه څنګه حسین طرفداري کوي ته څنګه حسین طرف نه موته نصیحت کوي هغه نه بعد هغه ملعون لښکر کې شور جوړ کړلو نو دغه ټایم کې زهیر یوه ډېره درنده خبره کړې دی حضرت زهیر ورته یې انی لم اخاطبک انما انت البهیمه شمر زه د تا ته د حسین دعوت نه در کوم ویلې څه ما ته پاته دی د حسین طرف ته نه ارڅي ویلې څه تا انسانیت بارډر یې کراس کړی دی انما انت البهیمه ته خو ځناور شوي بهیمت حتی لاړې اولئک کالانعام دیها ته لاړې یقینا هغه به څنګه انسان وي تاسو لږ سوچ وکړئ وروڼو د څه خلته انسان و هر څه خلته انسان وي هر څومره غوړ زړی وي
اما وړو بچیو باندې چا زړه نه کېږي. هغه د 3 کالو د حسین وړه قدردانه بلبله څه کربلا کې ډېر ورباندې ظلم وشو. شمر ملعون به ورباندې ډېر ظلم کولو. زهیر بزرګوار ته ډېر ښه روغ ویلي وو. دغه ملعون د انسانیت حد کراس کړی و. یو انسان هم حتی د دښنو بچیو باندې هم زړه نه کېږي. د څه خلته انسان و څه وړوکې ته دک غاړه یې هم زخمي کړله. عزادارو دغه هغه خاندان دی څه دا حیواناتو هم پېژندل څه دې څومره عظمت دی. یو کس دی مسیحي دی هغه دی څه ما 11 ورځې باندې کربلا ځمکې ته زه راغللو ما سترګې غړولې څه تنې پرتې دي. زما سترګې غړولې یو شیر راغللو یو مزری راغللو یوې تنې څه د ودرېږي بلې تنې څه د ودرېږي څه زه یوې ګودال کې پټ شولو زما سترګې غړولې څه هغه مزری یوې تنې ته ودرېدلو. ځیرې ځیرې سترګې ته ورته غړوي څه زه پټ یم سترګې ته غړوم زما سترګې غړولې څه هغه شیر خپل سار ځمکې باندې بار بار وویلو زور زور سره یې سار وویلو ویې ویلو څه حتی شیر مړ شولو ځمکې باندې پرېوتلو. څه زه راغللم هغې تنې ته ودرېدلم هغې بېکاسه تنې ته ودرېدلم څه کربلا ګرم ورېږو باندې خو بیولي وه. ما ورته ویله څه زه نه یم خبر څه ته څوک یې ته عیسی روح الله یې یا د عیسی روح الله اوصیاونه څوک یې ته هر څوک یې خو تا ته قسم د هغې تنې وي څه شعر ورته اول ودرېدلو. ما ته ته ځان وښیه ته څوک یې. عزادارو هغه د اکبر تنه وه څه شعر اول ورته ودرېدلی و. بیا د ورته یې څه تا ته قسم دغه فرات والا القمې غواړي د کومه تنه دی تا ته قسم دغه بېلاسو بېلیچو تنې ما ته ځان وښیه ته څوک یې. څه اواز د نه رسي یو قسم د ورته کوي څه اخري د ورته یې څه تا ته قسم د هغه څه وي څه شعر تا سره خبرې وکړلې ما ته ځان وښیه ته څوک یې. یا مله پرېښل کوم نه اواز اوچات شولو انا الحسین ابن علي زه د علي زوی حسین یم زه غریب حسین یم. ورته کو تا ته قسم د دغو تنو یې ما ته وایه تا ته شعر څه نه وویله مولا پرېښل کوم نه اواز اوچات کړلو دغه شعر څه کله وشوه د مو ټولې تنې خو بیا ولي شولې که نه کربلا ګرم ورېږو باندې موږ خو بیا ولي شولو. دغه شعر ته مو ذمه داري ورکړې وه څه یې ما خور وربله زینب بېله روانه شوله کوفې طرف ته ماخور لخکر ماخور قافلې پسې ورسته ورسته څه ماخور حفاظت وکړه ما ورمنه چېته خپلې خونې نه بهر نه دی وځي. عزادارو دغه شعر ذمه داري همدا وه دا شعر بیا د ورته تا ته مو قسم یې شعر درته څه وویله ما ته دغه وایه دغه شعر د ما ته یایي وشوه قافله کوفې شهر ته داخله شوله وشوه مسجد ما غیرت زه نور محافظات رشم کوای وشوه خپل ځان یې قربان کړلو. عزادارو کوفې بازار کې ډېر عجیبه دستورونه وشول دغه د لټولي کاروان سره څه کله دغه قافله د کوفې دربار ته راورسېدله څو ټکې مصاحب خمینې سرې وره سوال ته کوم عادت غوږو سرې واورو څه کله دربار ته راورسېدله یورې ملعون ولاړ دی ملعون د خپل شکیات بکاس کوي یمنه غږ یې وکړلو سجاده توله مخکې یو بل هم بني هاشم جوان راغلی و هغه سار وچات و تو سار ټیټ دی سجاد مولا دی عیسی ظالمه هغه بني هاشم جوان سره خیان دی نه وي ورسره
ځکه سهار آس کوم یوه طرف ته د خور سکینه کسم بل طرف ته د ترور زینب کسم عزادارو اس دربار کې شور شولو یمن ملعون دی ای سلخ هغه چوک راولوی څنګه د حسین ملنګ دی هغه د حسین عاشق دی شو ته ویل څه ظالم چونه دی ای او ته کولک خو جیل نه مختار راولوی صد حسین خیلخانه خو وکسی عزادارو ایس کله مختار جیل نه راغللو زنجیر و ژړنګا سره راغللو ایس یورې دربار کې ودرېدلو یوه ملعون ورته ویله څه مختار امیر ته د سلام ویلې ونه کړلو مختار زر مخ مدینې طرف ته تو کړلو ایمو امیر خو حسین دی السلام علیکه یا ابا عبدالله ظالم دوتے اس مختار مخمدری تماڑا حسین علی موتر بولے دے مختار دوتے ای ملعونا چیتے تو نجس دربار چیتے ایمو آقا حسین دا کدائی نشی سو حسین تو دربار ترغلی او تے دس مختار لگ استر کی خواہ گڑا اس مختار دیوی بھی کرسے تستر کی گڑاوی سیما آقا حسین مکمی کرسین نوستی یمن ظالم دی مختار حسین لگے عزادارو سکل مختار تاش تستر کے وگڑ والی ایوان مرخلالے والی دلا وینا پیشن دلا اتسکونا دانی موچانان حسین کی رائے عزادارو اس یوری ظالم غاگ وکرلو آیا چوکشتا سو دو حسین مرغلل پرینزوی سو مختاری و پیشندی یمن مجمینا فضابی بھی پانسی دلا سو دا غزلفی موڑکوالی نمینزلی دی ننے ہم زمین زم عزادارو اس ورمنی بی بی فضا دا مولا سید و شہدو زلفی پرینزوالی و بوی مبارک جبین تروغ للی مبارک رخصار پرینزوالو سکلا و بو شنڈو تانک دیش والی یوری دو حسین شنڈ اخلاصش والی فضا موری خبردار وڑو کے تا فضا موری وڑو دا تک متعالے دے فضا موری خبر شنڈ ملہم دینا کی وڑا نورما مخبر دے عزادارو اس کلا دربار کی شور وچار شو گنا اسی وری واڑی بی بی ستر کی ترور تا وچات اکڑلے مگرانی تروری دربار کی چوک دے سمونی غیرات وکڑلو کا خفا کی گی نا لگ بستا لوزو سرخم وچاتا کا سلسلہ کی سلام و توقم عزادارو دا آخری جملہ دے معداد ہوئی گسرے وارا اس کلا ارملی بی بی بستا اللہ سسرا وارا قدردانا بی بی وچھا تکڑلا واری بی بی زلوانونا ڈاک لسنا آس کڑلو غاگی وکڑلو کاکا مختارا واری بی بی سلام قبول کا مادر نے کاکا آوشوا